عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام عزت مندو قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ دا اللہ فرشتی ملائک یصلون علی النبی دی رحمتون رالیگی پد خپل نبی باندے نو یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے دا ایمان خواندانو تاسو هم درودون اولی گئی پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی اللہ پخپلو دا اللہ ملائک پی رحمتون رالیگی نو تاسو پی هم درودون اوائے۔ حدیث شریف کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من صلی علی واحدتا صلی اللہ علیہ عشرا، چھ ما باندی سوک یوزل درود اوائی نو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ لس رحمتون را نازل کی، ما باندی چھ سوک یو پیرا درود شریف اوائی نو اللہ پہ لس رحمتون را اولی نو پکار دادا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی درود شریف وایو او د جمعے پا ورز او د جمعے پشپا دیر زیاد وایو۔ حدیث شریف کے راضی او صحابی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوے ما باندی درود دیر وائے نو صحابی تینا تپوسو کوئی دا اللہ حبیبا مونگ چے تا باندی درود وایو نستاس وجود مبارک خوبا قبر کی زوڑ شوے نہیں یا با ریزہ ریزہ شوے نہیں چی مونگ پتا باندی درود وایو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغی صحابی تا فرمائل وی ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اے صحابی اللہ حرام کری دی پزمکہ باندی دا تمام انبیاء وجودنا، دا پیغمبر وجود وین نشی خراب ولے، دا پیغمبر وجود زمکہ نشی زڑا ولے، دا اللہ پزمکہ باندی حرام کری دی، دا زماستا وجود ندے دے کہ دیر فرق دے، دا انبیاء چی سمر زندگی تیرہ شوی دا اللہ پا پیغمبر باندی دیسی بیماریم ندراوستے چاگا پا عام و خلقو کے عیب گنلش پا غیب بندہ عیب جن کی گی دیسی بیماریم اللہ پا پیغمبرانو ندراوستے۔ رب العالمین انبیاء کرام قبل النبوت او بعد النبوت دوارا دا گنانا محفوظ کری دیو دا معصوم بندیان پا مخدز مکہ نوے ما باندی درود شریف وائے دیر وائے دا جمعی پشپاو پورز باندی دیر وائے سمر کوشش کولے شی درود شریف دیر وائے۔ یو صحابی دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نم دے دیر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توائی دا اللہ حبیبہ زڑم غواڑی چی پتا دیر درود شریف وام نو سمر واما، نبی علیہ السلام ورطوی استاخ وخدن وی سلورم برخ پورا دا سلورم حصہ چی دا زما دا نوافل سمر وقتو ندی دا فرائضنا علاوہ چی دا سلور برخ کمو سلورم برخ پتا درود شریف وام نو پورا بھئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی استاخ وخدا خوکو سیوا دی کونو خبئی داورتا نبی علیہ السلام خپلوی خودی کی بس صحیح کنا اگا ورطوی دا اللہ حبیب چی نیم وام نو پورا بی چی دا ٹول اوقات نیم کم دو برخی کم نیم حصہ پتا درود شریف وام و نیم حصہ خالی پریدم نو صحیح دا
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ستا خوښه ده ستا خوښه ده ښه که ډېر دی کو نو ګورې غوره به یي هغه ورته وایي د الله حبیبه چې دوه برخې په تا درود شریف وامه او دا یوه برخه دی نورو نوافلو ته ورکم نو پوره به یي دوه برخې به په تا درود شریف وام درېیمه حصه به د نورو ذکر و اذکار نوافلو ته پرېږدم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي ستا خوښه ده ښه که زیات دی که نه ښه به وي د الله حبیبه صحابو د پیغمبر په مزاج پوهېدل وی د الله حبیبه چې فارغ ټیم راته میلاویږي او په تا درود وام نو بس ته چې فارغه موقع میلاویږي او ژبه مې ستا په درود لمدی نو ټیک ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه ته فرمایي که داسې دې وکړل چې فارغ ټیم میلاویږي او په ما درود وایي که داسې دې وکړل نو الله به ستا دوه کاره وکړي ته دا کوه او الله به دې دوه کاره کوي او هغه دوه کاره زموږ د ټولو حاجت دی او ارمان خو دی چې دا دوه کاره وشولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی الله به ستا دوه کاره وکړي وی کومو وی الله به دې ټول ګناهونه معاف کړي او الله به دې د هر غم نه بېغمه کړي دا ورته نبی علیه السلام خپله ویلي دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې خپله وظیفه ده چې ته په فارغ ټیم میلاویږي او ته په ما درود وایې الله به دې ګناهونه معاف کړي او د هر غم نه به دې الله بېغمه کړي نو زموږ د ټولو خدا دوه حاجته دي نه چې ګناه مې معاف شولې او دنیا کې مې بېغمه ژوند تېرولی چې غمونه نه وي نو دا دوه حاجته دي نه دا که یو سړی غواړي چې غمونه مې هم ختم شوي او الله مې ګناهونه هم معاف کړي نو چې ده ته فارغ موقع میلاویږي نو دی دې درود شریف وي دی دې درود شریف وي بس دا لوی کمال دی کمال حضرت امام شاه ولی الله رحمت الله علیه به تاسو نه پیژنئ خو دې علماو نه تپوس کوئ مولي صاحب امام شاه ولی الله رحمت الله علیه څنګه عالم دا څومره علما چې تاسو په ننني دور کې اینئ دوی چې خپل سند د احادیثو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسی نو بغیر د امام شاه ولی الله نه نشي رسولی سند چې زه خپل وس رسوم د احادیثو نبی علیه السلام ته په منځ کې به امام شاه ولی الله رحمت الله علیه راځي یا به مې استاذ کیږي هسې نشم رسولی امام شاه ولی الله رحمت الله علیه وایي ما او زما خاندان چې څه موندلي دي ما او زما خاندان دا مونږ ته چې دومره لوی مقام میلو دی دا هم د درود شریف په برکت موندلی دي خو چې یو سړی د برکاتو خوند والي خوند مونږ او تاسو د درود شریف د برکاتو خوند نه دی اخیستی دې سره پراخي راځي دې سره سپیرتوب ختمیږي دې سره کور کې برکات راځي دې سره کور کې نیکان پیدا کیږي دې سره کور کې واړه تابعدار کیږي دې کې ډیر روحانیت پروت دی روحانیت او حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی درود شریف ډیر وایي نو الله به دعاګانې هم قبلي دی به مستجاب الدعواتو ګرځي چې دعا کوي الله به دعا قبلي چې کم سړی درود شریف ډیر وایي مستجاب الدعوات به الله وګرځي الله به هر دعا بیا قبلي چې دی د درود شریف زیات اهتمام کوي نو چې څومره درنه کېدلی شي درود شریف ډیر وایو یو خو د جمعې ورځ د سوره کهف تلاوت لازمي کوئ چې کم سړی د جمعې په ورځ سورة الکهف تلاوت کی نو د یوې جمعې نه والا د بلې جمعې پورې به د ده مخې ته یو نوري نور رڼا به یې رڼا دی چې څه کار کوي مخې ته به یو رڼا قایم وي چې د سورة الکهف تلاوت کړی د جمعې په ورځ حدیث مبارک کې راځي چې څوک سوره کهف اخیری آیاتونه وایي دا لس نو چې سړی سوره کهف وایي نو اخیری پکې مراله کنه وی دی به د فتنو نه محفوظ وي آن در دی
که د دجال فتنه راوځي نو دی به د هغې نه محفوظ وي. د دې نه بله غټه فتنه نشته. د کرونا نه هغه ډېره غټه ده. نو کرونا د دجال له فتنې په مخ کې هېڅ فتنه نه ده. ګورې د دې نه بله غټه فتنه شته. تا ته به وایي مور او پلار د له ژوندي کوم ما ته رب ووایه. په هغه ټیم به ستا د مور او پلار په شکل کې کسان تا ته ودري. نو سړی به هغه ته خدای ووایي کافر کېږي به. داسې د ایمان به د خلقو نه علي په لاره به روان خلق به په ایمان راوړي خلق به ورته خدای ووایي. دا څومره غټه فتنه ده. نو چې سړی د سوره کهف تلاوت کوي وایي دی به د دجال د فتنې نه محفوظ وي. علما وایي چې کله دا سړی تلاوت کوي د دجال د فتنې نه به دی محفوظ وي. نو چې د سوره کهف تلاوت کو او درود شریف زیات وایو چې کوم سړی دا غواړي چې زه د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای ودرېدلی چې نږدې وی ورسره ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة د چا چې درود شریف سیوا راوختو نبی علیہ السلام فرمایي دا سړی به په ټول مخلوق کې ما ته نږدې په ورځ د قیامت ما سره به یو ځای چې درود شریف سیوا راوخت درود سیوا راوخت ما سره به نږدې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چانه چې درود شریف یې شو څوک چې درود نه وایي خطئ طریق الجنه د جنت لار یې کړې ده. د نه د جنت لار خطا شوې ده چې کم سړی په ما درود نه وایي د جنت لار خطا کړې ده. لار د جنت لار د نه خطا ده چې دی په ما درود شریف نه وایي. یو صحابي وایي رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو ډېر خوشحاله په مخ مې ولا اثرات د خوشحالۍ ولیدل. ما ته تپوس کو د الله حبیبه ډېر خوشحاله نه نو ډېر خوشحاله ما ته وی چې زه به ولې نه یم خوشحاله ولې به نه یم خوشحاله وی چې اوس جبریل امین راغی او ما ته یوه خبره وکړله ډېر خوشحاله یم. اوس جبریل امین راغی ما ته ووی چې ای د الله حبیبه چې رب العالمین ووی چې رب العالمین را لېږلی یم چې زما محبوب ته ووایه چې څوک په تا باندې یو ځل درود ووایي زه به پې 10 رحمتونه را لېږم د یو درود په بدله. نو خوشحاله به نه یم چې الله پاک ویلی دی چې څوک په تا یو ځل درود ووایي نو زه به پې 10 ځله رحمت را لېږم. څومره لویه خبره ده. په دې سره د رحمتونو دروازې کولاویږي. کور کې به د رحمتونه راوریږي او برکتونه به راوریږي چې څوک د درود شریف اهتمام او دا وایي او څوک چې درود شریف ډیر وایي نو الله تبارک و تعالی به د حرمین زیارت لم بوزي. دا دلته چې وایي چې وصلی الله علی النبی الامی نو دا درودونه چې وایي بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله نو دلته چې دا درودونه وایي نو یو ورځ به الله ورځ راولي په باب السلام به د الله وردنده کی او د روضې خواته به ودرېږي او داسې درود بم ووایي چې السلام علیک یا رسول الله. الله به یو ورځ داسې پتا راولي چې کوم سړی درود شریف داس ډیر وایي. یو ورځ به الله دا ورځ راولي چې په دې مسجد نبوي کې به دی د باب السلام په دروازه وردنده کې او د امام الانبیاء د روضې مخې ته به ورشي. ادب کا مقام آیا جہاں محمد مصطفیٰ کا مزار آیا. د ادب مقام راغی چې د محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم مزار راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمائی بخیل سړی پیژنې شوم پیژنې بخیل البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علی. بخیل سړی هغه دی چې زما نوم واغستلی شي او دی په ما درود نه وایي. دا بخیل دی بخیل چې زما نوم ذکر شي او دی په ما درود نه وایي. نو چې کلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ذکر شي یو مجلس کې ناست یې
په ډکه خوله وایه صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. دا په ډکه خوله وایه. درود شریف مه هېروه. لار د جنت تر نه خطا ده که درود شریف ته هېرو. عاشق د ځان نه جوړ کا. بچو ته وایه، بچو وایه وصلی الله علی النبی الامی. دا څومره لنډ درود دی. وصلی الله علی النبی الامی. دا د ورځې زر پیرې دومره په اسانه کیږي، ډیر کم وخت پې لګي. بچو ته وایه بچو دا د ورځې زر پیرې کوئ. ته په خپله زر پیرې وایه، چا پسې ګرځم بیا دعاګانې کوه، الله به دې دعاګانې قبلوي. ته به کور کې برکات ویني. که زنانو ته وایه ته دا وایه او سالن پخوه ته، چې کومه زنانه زر پیرې دا درود شریف وایي او هغې ته بیا وایه ته پخلی کوه ته، چې ته د پخلی په خوند پوه شي، چې ته د رزق په خوند پوه شي، چې ته په کور کې برکت ووینې. برکت چې هغه سالن ته ناست دی او سالن پخې وي وصلی الله علی النبی الامی. هغه چې سالن پخې نو اکثر سر سرتور شي. سالن پخې او سر سرتوري، په دې کې به خوند د کم ځای نه راشي، په دې کې به برکت د کم ځای نه راشي، په دې روټۍ کې، په دې رزق کې. دا چې په درود شریف پخه شوله، مطمئن اوسه چې دا روټۍ به ځان ته نیکان راکاږي. نیکان دا به نیکان راوبلي ځان ته، دا ډوډۍ به د الله په نیکانو خورئ. کور کې به د عالمان او حافظان پیدا شي. درود شریف ډیر زیات موقع میلاویږي. وصلی الله علی النبی الامی. څومره لنډ درود دی او دس ورله شرط نه دی. په جماعت کې ناسته ورله شرط نه ده. که په ولاړی وی، که په ناستی وی، که په ملاستی وی، که په روانی وی، خو درود شریف وایه. او دا عقیده ساته چې قیامت کې ټول خلق ودرېږي نو که زما درود سیوا وختو نو د امام الانبیا سره به خواته ولاړ. حدیث مبارک کې راځي وي کومه دعا چې د دوو درودونو په منځ کې شي هغه دعا الله نه رد کړي. مخکې درود شریف ووایي او وروستو او بیا دعا وغواړه، دا دعا چرې الله نه رد کړي. چرې نو موږ وایو الله ما وبخي، الله په ما رحم وکړي، زر پاسو. ته دا لازم کته مخکې درود وایه او وروستو په منځ کې دعا وایه. حدیث مبارک کې راځي چې بنده دعا وغواړي درود شریف ورسره نه، دا دعا موقوف وي، ولاړی. چې درود پسې ووایي نو دا دعا قبول شي. درود شریف کې الله قبولیت یې د دعاګان. حدیث شریف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو، یو کس منځ کو چې منځ یې وکړو وی یا الله ما وبخیه، یا الله په ما رحم وکړي. جو پاسېد مونږ هم داسې چل کوو که نه، منځ کو زر یا الله ما وبخیه، الله په ما رحم وکړي، جو زر پاسو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی عجلت ایها المصلی. اے منځ کوونکي ډېره تهدید یې وکړه نو، وی ډېره تهدید یې وکړه، الله ما وبخي، الله په ما رحم وکړي، او لاړې. وی ډېره تهدید یې وکړله نو. بل کس منځ وکړو، اول یې د الله حمد بیان کو. الحمدلله، یقل هو الله احد، یقل اللهم مالک الملک. چې دعا غواړي نو اول د الله صفتونه ووایه. ای تاسو لیدي نه دنیا کې چې موږ د چا نه څه شی غواړو نو څه ورته وایو چې اول لاړ شو. دا خو ډېره درنه کورنۍ ده، تاسو خو ډېر عزتمن خلک یې، تاسو خو ډېر پاک خلک یې، تاسو خو ډېر ښکلی خلک یې. او بیا ورته وروسته ووایو لومبی د هغې صفت وکړو نو بیا ورته وایو یاره دا حاجت مې دی در باندې ګورئ دا به کوئ. داسې کوو که نه نو هغه سړی بیا وکړي نو چې ته وایي قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. ته خو هغه ذات چې خلقو له بادشاهۍ ورکوي، د چا نه یې ال یو چاله یې ورکوي. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل. ته خو هغه ذات چې شپه ورځ راولي، شپه په ورځ کې داخلی، ورځ په شپه کې داخلی. ته خو هغه ذات نو چې د الله صفتونه ړومبې وکړې بیا وایي یا الله یوه دعا مې ده، الله بیمار یم روغ صحت راله را کنه چې الله دې روغی که نه رغی، الله دې مشکل کې ختم، الله خلاص مې کا. نو چې د مخلوق صفتونه کوي نو د الله صفتونه ولې نه کوي؟
ناغی صحابی منځ کو نو ړومبی د الله حمد بیان کو بیا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وامه په لنډو حاصل مې د تقریر دا دی که دا غواړئ چې دعا مې قبلېدی نو عام طور پر درود شریف ډیر وایي او چې کله دعا غواړي نو مخکې وروستو تی درود وایه او دا دعای په منځ کې ګیره وه حدیث مبارک کې راځي نه رد کیږي دا دعا بیا چې د دوو درودونو په منځ کې ګیره شو د هغې صحابي اول حمد وي بیا یې درود شریف وي بیا یې دعا غوښتله امام الانبیا ولیدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته غواړه دعا قبلیږي غواړه دعا دې مه بندوه بس الله یې قبلی الله یې قبلی وایه پاپله پسې ځه هغې بل ته یې وی تادي دې وکړله یا الله ما وبخیه یا الله په ما رحم وکړي وی تا تادي وکړه هغې بل ته یې وی وایه ستا دعا قبلیږي ځکه تا ته مخکې حمد ویلی دی بیا دې پسې درود شریف ویلی دی وی دعا دې قبلیږي غواړه دعا نو پکار ده چې د درود شریف ډیر اهتمام کو امام شافعي رحمت الله علیه وفات شو یو مشهور شاگرد دی د امام شافعي رحمت الله علیه هغه وی ما خوب کې ولیدو امام شافعي رحمت الله علیه نه مې خوب کې تپوس وکړو ما ستا خو ډیر دینی خدمات دي الله وبخلې که نه بخلو کم فرم بخل او نه بخل دا خو د میدان محشر نه پستی خو الله یو قسم د میدان محشر نه مخکیم خی خلقو ته دی قبر کې چې خی نو دا خنی چې نعمتونه شروع شي د بنده ته نو خدا د بخلو دلیل دی امام شافعي رحمت الله علیه ورته وی الله وبخلم او ډیر اعزاز او اکرام راله وی وجه سوا وی ما به یو درود وی الله ته هغه درود قبول شوی وی کم درود به دی وی هغه شاګرد دی خوب کې تپوس کوي امام شافعي رحمت الله علیه ورته وی اللهم صل علی محمد كلما ذکره الذاکرون وكلما غفل عن ذکره الغافلون دا درود به مې وینو دا څومره لنډ درود دی خو معنی ډیره قیمتي ده که نه اللهم صل علی محمد یا الله درودونه راولېږه او رحمتونه راولېږه په محمد صلی الله علیه وسلم رحمتونه او درودونه پې راولېږه کلما ذکره الذاکرون چې کله خلق یادی نو پې راولېږه وکلما غفل عن ذکره الغافلون چې کله خلق تی غافلی په هغه ټیم کې پې م رالیږه یعنی الله هر ټیم پې رحمتونه رالیږه د دې معنی دا ده چې خلق یادی نو یا الله رحمتونه پې رالیږه او چې خلق نه یادی نو پې رالیږه وی د دې درود شریف په وجه الله وبخلم اون خو د بخنې فکر کیو یو صحابي یو ورځ جبریل امین راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي جبریل امین وی د الله حبیب نن مې ډېره ناشنا واقعه ولیدله ما چې تاسو ته ووایم څه دې عجیبه ولیدله وی نن مې یوه فرشته ولیدله په کوه قاب غر نه مې اواز واورېد چې ډېره فریاد او زاری الله ته کول چې زه ورغلم نو هغه یوه فرشته وه او هغه فرشته وه چې ما په اسمان کې لیدلې وه او 80,000 فرشتې به د دې سره ناستې وي دا دومره عزتمنده فرشته وه چې 80,000 فرشتې به ورسره وي نن مې هغه ولیدله په کوه قاب غر الله ته فریاد کو زاری کوله زه وله ورغلم ما یې دا ولې ته خو اسمان کې نه وي هغه 80,000 فرشتې چې وی چې ولې نه ما وی نن ولې دا حال دی وی ما ته وی چې یوه شپه نبی اخر الزمان اسمان ته راختلی و د معراج په شپه هغه راختلی و نو زما په خوا تیر شو په اسمان کې نو ما تعظیم ونه کو ما وی یو پیغمبر د اسمان ته راختلی چې کله هغه واپس کوز شو نو الله راله سزا راکړله چې زما محبوب راختلی و ته تعظیم نه دی کړی ادب او احترام دی وله نه دی کړی وی هغه ټوله ملکي راله ختمه کړله او دلته اوس ناسته یم او الله ته فریادونه کوم چې الله معاف مې کړه او الله ته ووایي چې ما معاف کړي ما نه غلطي شوې ده جبریل امین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي زه وختلم الله ته مې ووایي چې یا الله دا فرشته معاف کوي نه زاری او فریاد کوي وی رب العالمین راته وی چې ورته ووایه چې اوس پیم معاف کما
خو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی درود شریف وی چې ما پې کوم. اوس پیم علم آپ کوم چې په نبی آخر الزمان به درود شریف وی. وی د الله حبیب رالما هغې فرشتي ته مې وی چې الله وی ما پې کوم خو چې زما په نبی آخر الزمان باندې دی درود وی. وی هغې فرشتي درود شریف شروع کو. وی د الله حبیب ما ورته کتل چې واپس اسمان ته لاړل او الله هغه عزت برقرار کو. الله سزا ورکړې وه. درود شریف دومره لویه د کمال خبره ده. دعا به د الله قبلی، پراخي به الله راولي، کور کې به د بچي حافظان او عالمان پیدا کیږي او 1 روپۍ به در سره نه او الله به د انشاءالله د عمرې او د حج سفرې نصیب کوي. رب العالمین دی مونږ ټولو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله.